یعنی یو سړي له الله مال دولت ورکړی دی او دی بیا هم خیرنې جامې اچوي، دی بیا هم خلکو ته ځان داسې ښکاره کي چې زه یو غریب او کمزورې سړی یم. دا د الله نه دی خوښ. د الله هغه خوښي یو انسان له الله څومره نعمت ورکړی دی، مال ورکړی، دولت ورکړی، د هغې مطابق دی ښایسته کپړې واچي، ښایسته پیزار واچي، ښایسته پټکي، ښایسته ټوپۍ، کوټ وغیره دا واچي. دی الله خوشحالیږي او الله ورسره مینه کوي. بعض انسان له الله نعمتونه ورکړي خو هغه بیا هم داسې هغه دغه ګرځي چې بس زه خو د جهان فقیر یم، نه چې څنګه الله رب العزت تا ته څومره مال دولت درکړی د هغې مطابق ښایسته کپړې واچوه، ښایسته لباس د شریعت مطابق زیب و زینت وکړه. دغه رنګې دام ډېر نی چې انسان ځان نه بس یو شال شکر جوړ کړي، خیرنې جامې چولي هر وخت ویښتو کې ږمنځ نه وي. پیغمبر علیه السلام یو سړي ولیده هغه ویښته ببرې وي، ویښتو کې چېرته ږمنځ نه ووالی. پیغمبر علیه السلام فرمایل آیا دا سړی هغه شي نه مومي چې دا ویښته پې خپل سم کي، یعنی ویښته ښه مزېدار واخلي، ښه مزېدار یې کټ کي او مزېدار په ږمنځ باندې واړي. داسې شال شګړ او داسې ببرسرې ګرځېدل دی نه پیغمبر علیه السلام منع فرمایلی. بیا وی حضرت جابر صاحب وی پیغمبر علیه السلام یو سړی ولیده چې هغه خیرنې کپړې اچولې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل اره دا سړی داسې صابون وغیره لکه هغه وخت کې خو صابون نو داسې څه نه مومي چې دی پرې د خپلې جامې پاکې وینځي. نو دی هم پیغمبر علیه السلام د حدیث کې دا بد ګڼلي چې انسان وسته دی نو دی د داسې خیرنو کپړو کې نه ګرځي، داسې شیګړ سر دی نه ګرځي. دغرنګې ابوالاحوص د خپل پلار نه روایت کی چې زما پلار پیغمبر علیه السلام ته راغی. پیغمبر علیه السلام ته چې راغی نو زما پلار داسې یو کمزورې غوندې کپړه اچولې وه چې هغه د هغه د شان مطابق نه وه. پیغمبر علیه السلام یې زما پلار ته وی ابوالاحوص صاحب وی چې ستاسو مال دولت نشته څه نه؟ هغه ورته ولې نه؟ مال خو الله ډېر مال راکړی دی. نبی اسلام ورته وفرمایل څومره مال دی؟ دومره مال دولت الله راکړی دی، غواګانې شته، ګډې بیزې شته، غلامان شته، اوښان شته دی، یعنې هر قسمه مال دولت الله راکړی دی. نبی علیه السلام ورته همدغه جمله وفرمایله الله رب العزت تا ته مال دولت در کړی دی، نعمت الله در باندې کړی دی. الله خوښوي چې د هغه د نعمت اثر پتا باندې ښکاره شي. چې څنګه الله مال دولت در کړی د هغې مطابق ښایسته کپړه مزېداره کپړه واخله او مزېدار یې وګڼډه د شریعت موافق. وردا خبر هم زده کول پکار دی چې داسې نه چې د ښایسته خو موږ دې ته وایو چې راشه بس ښه فټ کپړې واچو نه. کپړو باره کې څه اصول دي، داسې کپړې بنا چې ستا وجود هغه ایسه دونه تنګې کپړې بنا چې ستا د وجود ایسه پکې ښکاري، که زنانه یې که نارینه یې.